نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا آباؤنا أئنا لمخرجون صدق الله العظيم سورة النمل شلم پارا وشپیتم نمبر آیت فمخرقو کی دمرگ نبات زندگی بیان شو پس قدیرکو کی ہم دمرگ نبات زندگی ذکر کی کافران تب چکل اوید شو دمرگ نبات زندگی او قیامت شتا کافران و بابت اور استحضاء او ٹوک ہوئے کلچ منگا اڈکی او خوری شوری زری زشو آیا من با بیارا پورتا کولی شو دا قبر نبرا بستری شو دا خبر من سرا او زمن پلاران سرم پخوا شوی دا حقیقت نلری دا طول اضافی او دا درو قصے دا قیامت نبات زندگی تبی دا درو قصے اللہ پاک دی کافران تا نبی علیہ السلام تا فرمائی چتدی کافران تا او آیا دا پخوانو قومنو حالات باندے تاسو عبرت حاصل کو پزمک باندے تاسو گرجی چکم کافرانو دا مرگ نباد دا زندگین انکار کردی دی دا اللہ پاک دا وحدانیت نے انکار کردی دی دا غی انجام حقوری باغی باندے عبرت حاصل کافرانو بچے دا کفر خبر کول نبی علیہ السلام با پیڑیر جات خفکے دو اللہ نبی علیہ السلام کے تسلی ورکی خفکی گما دادی چی سمر خبر کی دا ٹول زبدی خبردارم او دادی پدی خبرو باندی خفکی گما دیل بزر دی سزا ورکو بلہ کافرانوی قیامت بکل یا عذاب بپہونگا من باندی کل راز اللہ پاک نبی علیہ السلام کا فرمائی بیت ہوایا چی دغا عذاب پا تاسو باندی نزدیر آروان دی کم چی تاسو ہوا ذکر نبی علیہ السلام فرمائی کم انسان چی مرشو پا دا قیامت نافذ چی انسان وفات شو بس دا قیامت شروع شو دا سرو دا عذاب معاملہ دا ثواب معاملہ شروع شو دی توی چی ستاسو عذاب پا تاسو باندی نزدیر آروان بل اللہ دل شانہو شفقت کی چی سرد کفر تاسو لسزا فی الحال ندر کی رزق در گئی عرص در گئی اگرچہ اللہ نمانی رسول نمانی قیامت نمانی و اللہ پاک بل رحمت بتاسو بیان نازلی چی سرد کفر تاسو لرزق در گئی یہ کافران اللہ دنیا کی ہر نعمت بر گئی داد اللہ رحمت دی و دنیا کی غالب دی کافران تم رزق بر گئی اگرچہ کافران دا اللہ دشمنان او باغیان دا کافران سرد دی چدید اللہ جل شانہ منکرین دی دین ناپوی دی او دوی چی مطالبہ دا عذاب کبھی دا اللہ پاک رحمت دی چی فی الحال عذاب نور گئی فی الحال نعمت نور گئی لیکن چکل بیا پدیمان عذاب راشی دا غید پارا بیا واپس کی دل نبی بل اللہ جل شانہ کمال علم بیانی چی بزمک آسمانون کے صدی دا ٹول اللہ پاک معلوم دی اس چیز دا اللہ پاک دا نظر نغائب ندی دا سی چیز نشت چا اللہ پاک دا داغی علم نوی او اللہ جل شانہ ناغا دا نظر نپناوی بلہ کافران چکل قرآن کریم بولی دا دی مشرکان و کافران علاوہ بنی اسرائیل ہم پدی قرآن کریم کی اختلاف ہوئی اب اللہ جل شانہ دا قرآن کریم صداقت بیانی چی دا ہدن دا ہدایت دا رحمت کتاب دی دا مومنان دا پارا کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کا فرمائی چی تتوکلو کا دا اللہ جل شانہ بذات باندی دا قرآن کریم صداقت او دا قرآن کریم فضیلت اللہ ذکر گئی چی دا حق او دا باطل پمنس کی فیصلت ہون کی تو اللہ جل شانہ فرمائی وقال الذين كفروا او يا كسان چاغي کافران دي اذا كنا ترابا اكلت شو منغ خور مړشو او خور وآباؤنا او زمنغ بلاران انا لمخرجون آیا من بیا خامخارا وستل شو د قبروننا دا به د ټوک په پتو چې دا په خبره کې من باندې کې شوري زری زب شو بیا برا پورته کې
دا بدی ډېره ناشنا خبره ګڼل نو بیا به د ټوکو او د استهزاء په تور دا لقد وعدنا هذا پتاقی سره موږ سره وعده شوې ده دا وعده به موږ سره کولی چې د مرګ نه بعد د قیامت راځي عذابونه به راځي او قبر کې به ژوند وي حساب کتاب دا خبرې موږ سره کېږي نحنو منګه وآباؤنا زمونږ پلارانو سره دا وعده کړې شوې من قبل وړاندې د دې زمونږ د وعدې نه ان هذا نه دا وعده الا اساطیر الاولین مگر د دروغ فرض قصې دي د پخوانو خلکو یا دا سړي خبرې د دې د سر حقیقت شته نه چې قیامت پر راځي او حساب کتاب او جنت او جهنم دا اسی خبرې کافرانو بداو قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام سیرو فی الارض تاسو گرزی پس مکہ کی پنظرو پس تاسو گوری کئی فکان عاقبت المجرمین سرنجو انجام دا مجرمان تاسو سے انکار کوئی تو دا پخوانو خلق حالت دا گوری چچا انکار کرو وغیل اللہ عذاب ورکڑے نکتا سے انکار کوئی اللہ بتاسو لم عذاب در کی تو دا غین عبرت حاصل کی لکه د مکې د مشرکان نه وړاندې مخفا ټولو قومونو حالت تېر شوی او بیا بعضې په قرآن کې الله پاک ذکر کړي دي لکه عادیان شو سمودیان شو د نوح علیه السلام قوم شو وغیره نو د هغې حالت خو تېر شوي دي هغه وګوري د هغې نه عبرت حاصل کړي ایمان نه وړي ولا تحزن علیهم او پیغمبر علیه السلام ته مه خفه کېږه په دې کافرانو باندې دې چې ستا د خبرې انکار کړي تو ته دین بیانې او دې ستا دشمني بیان کړي خفه کېږه مه نبي علیه السلام به ډېر زیات خفه کېدو چې الله زه ورته دین بیانوم او دې د هغې باوجود انکار کړي او زه محنت کوم او دې یې نه قبلوي نبي علیه السلام به خفه کېدو ولا تکن فی ضیق مما یمکرون او ته مه کېږه پتنګۍ کې د هغه څه چې دوی کوم تدبیرونه کوي نو چې دوی کوم تدبیرونه کوي په دې ته خفه کېږه او تنګېږه مه دوی به لګیا وي خپل کار به کوي ويقولون متى هذا الوعد او وی دا کافران دا مشرکان کله وی دا وعده د عذاب او د قیامت ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی قلتو فرمای عسى قریبا ان یکون ردف لکم چې شي دا وعده د عذاب نزدې تاسو سره تاسو نزدې شي بعض الذي تستعجلون بعض عذابونه چې تاسو په جلدې باندې کم غواړئ تاسو یې د عذاب بکلی یره قریب دی چې عذاب په تاسو نږدې راشي په تفسیر جلالین لیکي په دې کافرانو نږدې عذاب په بدر کې راغلی چې فرشتي راغلل دا کافران ټول وټکو ټول مردار شو سرداران ته اویا غټ غټ مړ شو او اویا ته نقید شو نو دا په دې باندې الله عذاب راغی په دنیا کې دې غوښته عذاب بکلی بدر کې پیراغ او د دې نه علاوه د قیامت او د قبر عذاب الله پاتې وإن ربك لذو فضل على الناس او بیشک استعرب چې دی خامخا خاوند دلوي فضل دی په خلکو باندې څنګه فضل کوي کافر سره د دې چې کفر کوي سورته په حال نه وي دا د الله فضل دی سورته نه وي گزاره ور سره کوي او عذاب مطالبه دی کوي په حال عذاب نه ور کوي دا د الله فضل او کله الله فضل نه وي چې څنګه دی عذاب وکړو او فورا هلاک کېدل نو بیا د الله فضل نو او د الله فضل او مهرباني سره د مطالبه د عذاب او د کفر په حال دی تلاسه نه وي لا ټیم ورکي ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن اکثر د دې شکر نو باسي شکر پسو باسي ایمان دې وروړي نو شکر وکړو باسي چې ایمان نه وروړي او د الله پاک فضل په بیان شتا دینا شکر دی وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم او یقینا صارف خامخافي کې پاغه سچ پټوي د دې زړه وما يعلنون واسچ دې ښکار کوي وما من غائبة في السماء والارض او نشتري سیز غائبتن کې پاسمانونو پزمکو الا في كتاب مبين مگر غټول موجود دی په لوح محفوظ کې ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل بشک دا قرآن کریم يقص على بني اسرائيل بیانوی په بني اسرائیل باندې چې کوم موجود دي دی وخت کې د قرآن د نازلې د وخت اکثر الذين فيه يختلفون اکثر احکامات چې دی په کې اختلاف کوي د دین د کارونو وانه لهدى ورحمت للمؤمنين او یقینا د قرآن کریم قام هدایت او رحمت د مؤمنانو د پاره دي ان ربك يقضي بينهم بحكم بشکا ستارب چې دی فیصلو کې په مابین د دې مشرکانو کې د مؤمنانو کې به حکم په خپل حکم سره
وهو العزيز العليم ودى الله غالب او زیات علم والد فتوکل علی الله پس توکل کا اللہ پاک بان انک علی الحق المبین یقینا تپا کار دین باندې واخذ